سورہ فرقان نورلسم سپارہ آیت نمبر 15 صفات د عباد الرحمن ذکر کړل. هغه بندیان چې هغه د الله تعالی خاصان د هغې خسته خسته خویونه هغه ذکر کړل. اوس د دې دپاره بشارت او زیر ذکر کوي چې چا کې دا خویونه او دا عادتونه راشي او دا عملي کی نه الله وی اولئک یجزون الغرفة بما صبروا، دغه کسان دی ته بدله کې ورکول شي بالخانې په سبب دا چې دی صبر کړو. غرفه اصل کې عربی کې بالخانې ته ویل شي اوچته کمره یا په دویم چت باندې چې کومي هغې ته هم بالخانه وایي. نو داسې اوچتې اوچتې بنګلې به ورته میلو شي. یا د الغرفته مطلب ذکر کوي اوچتې درجې به وله الله تعالی ورکي، بهترین درجې او بهترین ثوابونه به وله الله تعالی ورکي. خو بما صبرو په سبب دا چې دوی صبر وکړو. دا صبرو ځکه وایي چې دا مخکې کوم خویونه او کوم عادتونه ذکر شو دا د صبر نه بغیر نشي کېدی. دا چې په ځان کې راولي نو د هغې دپاره به صبر کول غواړي. لکه ګوره د بدکارۍ نه ځان ساتل، د بل د وجلو نه ځان ساتل، دارنګې د دروغو د ګواهۍ نه ځان ساتل، د عبثو د مجلس نه د ګناه د مجلس نه ځان ساتل، یا دا نور کارونه داسې نه کېږي. دا به صبر غواړي. زړه غواړي چې یاره دا کارونه وکړم، نفس او شیطان غواړي چې یاره دا کارونه وکړه، خو چونکې حکم د الله تعالی دی، الله تعالی وایي نه به یې کې، بس زه چې ویم چې نه به یې کوم، د دې نه به ځان ساتم. دغه صبر چې په انسان کې کله راشي بیا دله الله تعالی دا درجې ورکوي او په دې کارونو باندې ورته ثوابونه هغه میلاویږي. ویلقون فیها تحیة وسلاما، ملاویدل به کیدی شي د دوی سره، غورځولې به شي دوی ته په دې کې تحیة وسلاما، پیشکشي او سلامتیا. تحیې نه مراد ده چې دوی ته به وایي راځئ همیشه زندگی تاسو ته میلاو شوه، جنت کې بیا چې هغه مرګ نشته. حساب و کتاب چې کله وشي جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو مرګ به د یو ګډورې په شکل کې راوستی شي او د جنت او د جهنم په منځ کې به حلال کړي شي، او به ویل شي چې د نن نه پس مرګ نشته، اوس همیشه ژوند دی. که څوک جهنم کړي نه به جهنم کې همیشه وي، او که څوک جنت کړي نه به جنت کې همیشه وي. نو تحیتن، تحیه او پیشکشي د دې چې ستاسو دپاره همیشه ژوند دی. دویم وسلامه او سلامتیا. جنتیان چې یو بل سره ملاویږي یا چې خادمان راځي نو هر یو به وایي السلام علیکم، سلام به کوي. دې د وجې نه نبي علیه السلام ویلو افشوا السلام بینکم، سلام په خپل منځ کې هغه خور کې، ځکه د سلام د خورېدو د وجې نه جنتي ماحول جوړېږي. چې یو انسان بل ته دعا کوي چې السلام علیکم، سلامتیا دې په تاسو باندې، نو چې سلامتیا میلاو شو نو پاتې بیا څه دي؟ روغ وجود او د مصیبتونو نه خلاصې. دا خو لوی نعمت دی چې انسان ته پریشانۍ ني او روغ صحتي، د دې نه لوی نعمت هغه بل نشي کېدی. کني بیا تپوس د هغه چا نه وکړه چې هغه په صحت باندې ناروغه دی او بیمار دی، یا تپوس هغه چا نه وکړه چې دومره ټینشنونه او پریشانۍ دي چې د شپې وله خوب نه ورځي، ګولۍ ومچوي بیا هم ورله خوب نه ورځي، د هغه پریشانو د وجې نه هغه نه چې نو بیا تپوس وکړه. نو بهترین ژوند هغه دا دی او جنتي ماحول هغه دا دی. دې د وجې نه نبي علیه السلام وایي افشوا السلام بینکم،
سلام په خپل منځ کې عام کې دې سره به جنتی ماحول پیدا کیږي. خالدین فیها همیشه وي په دې جنت کې د دې نه راوتل نشته. کله کله خوشحالي سړي ته ملو شي او خوشحالي همیشه نه، بس لږ وخت د پاره او بیا ختم شي. الله وایي د جنت خوشحالي داسې نه دي. جنت ته چې لاړ شي ورننوتل ګران دي. چې ورننوتې که نه بیا ترې نه راوتل نشته. او چې ورننوتې نو د ادنا جنتي ته به د دنیا لس چنده ملاوي. ادنا جنتی ته د دنیا لس چنده هغه ورته ملاویږي. نو دا څومره لوی حکومت دی. حسنت مستقرا و مقاما، ډېر ښه دی په اعتبار د قراري او په اعتبار د اوسېدو. ژوند کې په جنت کې ژوند کې، آرام کې په جنت کې آرام کې. د دې نه بهترین آرام او بهترین ژوند چې نه هغه بل نشته. ولې؟ د هغې وجه دا ده زړه چې د څه غواړي نه به حاضرېږي. چې زړه ته د څه راځي نو حقه نعمت په تا ته مخې ته پروت وي. هیڅ یو خواهش به نه پاتې کېږي مګر هغه به ترسره کېږي. نو چې خواهشات یې ټول ترسره شو، نعمتونه هغه ټول ملو شو، خو د خوشحالۍ ژوند دی نو د امن ژوند دی نو بهترین ځای بیا دغه دی نو. حسنت مستقرا و مقاما. اولئک دا کسان یجزون الغرفة بدله کې به ورکړي شي دي ته باره خانې بما صبروا په سبب د هغه چې دي صبر کړی. ویلقون فیها او دي ته ورکولی شي په دې کې تحیة پیشکشي وسلاما او سلامتیا. خالدین فیها همیشه وي په دې کې. حسنت ډېر ښه دی مستقرا په اعتبار د قراري و مقاما او په اعتبار د اوسېدو.